بسم الله الرحمن الرحيم. أما إن عملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أزمرت الفاعل في الفعل الثاني. دې عبارت کې مصنف اوس د کوفیینو مذهب په مثالونو سره واضحوي. د کوفیینو مذهب مسویلی و چې کله دوه فعلات تنازع وکړي په مابعد اسم کې، نو کوفیین وایي چې فعل اول ته به عمل ورکوو. چا ته به عمل ورکوو؟ فعل اول ته به عمل ورکوو. نو اوس کچېرې مو د کوفیینو په مذهب باندې عمل وکړو او فعل اول ته عمل ورکوو، ټیک ده که نه؟ نو د دې به درې صورتونه جوړېږي. څو صورتونه؟ یا خو به فعل ثاني د فاعل تقاضا کوي، یا به د مفعول تقاضا کوي او د افعال به د افعال قلوب نه نه وي، او یا به د مفعول تقاضا کوي او د افعال به د افعال قلوب نه وي. درې صورتونه په دې کې دي. لکه څرنګه د کوفیینو مذهب کې مو ویلو، بصريینو مذهب کې مو ویلو، دغه رنګې د کوفیینو مذهب کې هم دغه درې وجې دي. پوه شوې پې؟ فعل ثاني دا به د فاعل تقاضا کوي، یا به د مفعول تقاضا کوي، او د افعال دا به د افعال قلوب نه نه وي، او یا به د مفعول تقاضا کوي او د افعال به د افعال قلوب نه وي. پوهېږئ؟ اوس کچېرې فعل ثاني دا د فاعل تقاضا کوي، فعل ثاني د فاعل تقاضا کوي، بیا برابره خبره چې فعل اول د فاعل تقاضا کوي که د مفعول تقاضا کوي. فعل اول د فاعل تقاضا کوي او که د مفعول تقاضا کوي. مو به عمل چا ته ورکوو؟ فعل اول ته به ورکوو، ټیک ده که نه؟ او فعل ثاني کې به مو ضمیر وروړو. فعل ثاني کې به څه وروړو؟ ضمیر به وروړو موافق د اسم ظاهر، موافق د اسم ظاهر. مطلب چې که اسم ظاهر مفرد وي نو ضمیر به هم سره وړو، او که اسم ظاهر تثنیه وي نو ضمیر به هم تثنیه، او که اسم ظاهر جمع وي نو ضمیر به هم د سره وړو، جمع به وړو. پوه شوې پې که پوه نه شوې پې؟ اعتراض پر سي چې ازمار قبل ذکر راغله. څه راغله؟ ازمار قبل ذکر. ضربني و اکرمني زیدون، ٹھیک ده که نه؟ ازمار قبل ذکر څرنګې راغله؟ ګوره ضربني چې د زید د مود فعل فاعل جوړ شي، و اکرمني چې زید د مود فعل فاعل جوړ شي. مو د کوفیینو په مذهب باندې عمل کړو، ضربني پر مسه جوړ کړل، فاعل جوړ کړل. نو اکرمني کې به هو ضمیر وي که نه؟ او هو ضمیر به چا ته راځي؟ هغه زید ته چې د اکرمني نه بعد لیکلی شوی ده، هغه زید چې اکرمني نه بعد لیکلی شوی ده. نو ازمار قبل ذکر راغله. څه راغله؟ نو ازمار قبل ذکر راغله، خو دې ځای کې ازمار قبل ذکر لفظن دا رتبتن نه ده. ویلې ځکه چې د زید مقام او رتبه د اکرمني نه مخکې ده. زید مقام او رتبه د اکرمني نه مخکې ده. پوه شوې پې؟ لفظن خو راغله خو رتبتن نه ده. او ازمار قبل ذکر هغه معنی ده چې کوم لفظن او رتبتن دواړه وي. پوه شوې؟ رتبتن مطلب ده چې مقام او زایم ورستو وي، مقام او زایم ورستو وي. نو دې مقام خدا نه ده که نه؟ دې مقام خدا ده، ضربني نه بعد ده. اصل کې ضربني زیدون و اکرمني و که نه؟ پوه شوې؟ خو که چېرې هغسې ولیکلی شي خو بیا خو تنازع پاتې نه شوله که نه؟ نو دې مقام کوم ده اصل کې؟ دا ده. ښه پوه شوې؟ رتبي مطلب رتبتن مطلب څه؟ چې مقام موضوع کوم ده؟ دغه ده. چې کوفیینو مذهب مطابق فعل اول ته عمل ورکو. چاته؟ نو د نزاع رفع کولو دپاره، د نزاع ختمولو لپاره موږ څه صورتونه دي؟ درې صورتونه دي. ټیک ده که نه؟ یو کوم ده؟ حذف ده، یو ذکر ده، یو ازمار ده.
حذف کولای نشو ځکه چې فاعل نه او حذف د فاعل او فاعل عمده وي کنه او حذف د عمده یا حذف د فاعل جایز نه ده ٹھیک شو لکنه یا ذکر به کو ذکر کولای نشو ځکه چې تکرار بروشي پکې صبروشي او تکرار د فاعل دا خبره نه ده او بل دا چې شوبه د خبره بروشي چې کېدای شي د ضربني فاعل کوم زید چې دا یو زید وي او د اکرمنی کوم فاعل چې دا بل زید وي پوه شو خبره باندې ښه مصحح کی صورت پر شي ضمیر او ضمیر باندې متراز سي چې ازمار قبل ذکر راغله سره راغله ازمار قبل ذکر راغله زکه چې د ضربني او اکرمنی زیدون کې دا اکرمنی کې هو ضمیر هغه زید درجه چې اکرمنی نه بعد دا اکرمنی نه بعد دا ٹھیک شو لکنه نو اوس د ذکر هم ازمار قبل ذکر راغله خو جواب اراده چې د ذکر ازمار قبل ذکر لفظا خدا خو رتبتن نه ده ویل زکه چې د زید رتبه او مرتبه هغه د ضربنی نه بعد ده د اکرمنی نه بعد نه ده نو هو ضمیر چې کوم راځي ده دا زید ته راځي ده او دا زید رتبتن د ضربنی نه بعد ده نو ازمار قبل ذکر لفظا خو راغله خو رتبتن رو نغله نو هغه ازمار قبل ذکر معنی ده چې کوم لفظا او رتبتن دوړه وي کوم لفظا او رتبتن دوړه وي پوه شم په خبره تاسو وګورئ دغه عبارت وګورئ به مخکې څو دا فقط صورت کې د چې دوړې فاعل ته قضا کوي او کډوړې مفعول ته قضا کوي چې کچېره په اول دی مفعول ته قضا کوي او فعل ثانی دی فاعل ته قضا کوي هغه مثال ته وګورئ ضربت وکرمنی ضربت وکرمنی سیدون نو دې چې ضربت یې چې د زید د ماده پر مفعول جوړ شي ټیک ده کنه وکرمنی یې چې د زید د ماده پر فاعل جوړ شي نو مو د کفیر مذهب باندې عمل وکړه د ضرب د پر مفعول جوړ کړل زیدن مو څه وکړلو مفعول مو جوړ کړل د پر ضربت د پر وکرمنی کې مو هو ضمیر راوړ ویلې زکه چې د نظر په کول پر څه صورت نه وو حذف جایز نه ده زکه چې فاعل ده او فاعل عمدوی په کلام کې نو د عمده شی حذف کول جایز نه ده خب ذکر به کو ذکر کول هم جایز نه دي ویلې چې تکرار شي نو شوبه ورشي چې کدی شي د ضربنی فاعل چې کوم ده مفعول ایو زید وی د ضربتکم مفعول چې ده ایو زید وی او د اکرمنی فاعل ابل زید وی اکرمنی فاعل بل زید وی پوه شو کنه نو مستوی کی صورت په شوار دي شي ده ضمیر ازمار قبل ذکر روله اما غا اعتراض ما غا جواب ما غا اعتراض سو چې ازمار قبل ذکر روله جواب سره اراده چې د ذکر ازمار قبل ذکر لفظا خدا خرطبتن نه ده ویل زکه چې د زید رتبه او مرتبه هغه د ضربنی نه بعد ده د اکرمنی نه بعد نه ده نو هو ضمیر چې کوم راځي ده دا زید ته راځي ده او دا زید رتبتن د ضربنی نه بعد ده نو ازمار قبل ذکر لفظا خروغله خرطبتن رو نغله نو هغه ازمار قبل ذکر معنی ده چې کوم لفظا او رتبتن دوړه وي کوم لفظا او رتبتن دوړه وي پوه شم په خبره تاسو حاجی نو غره عبارت ته لګورئ واما ان عملت الفعل الاول کچرته عمل ورکې فعل اول ته على مذهب واما ان عملت الفعل الاول کچرته عمل ورکې فعل اول ته على مذهب الكوفيين د کوفیینو د مذهب مطابق فنظر نو غره ان كان الفعل ثاني کچری فعل ثاني يقتضي الفاعل چې تقاضا د فاعل کوي ازمرت الفاعل في الفعل الثاني ضمیر براوړي په فعل ثاني کې ضمیر براوړي د فاعل په څه کې فعل ثاني کې کما تقول في المتوافقين لكتب یای په متوافقين کې نه متوافقين څه مطلب د درس می ویلو کنه چې دوه په عمل کې برابر وي کوي د فاعل ته قضا کوي بلم د فاعل ته قضا کوي او کوي د مفعول ته قضا کوي نو بلم د مفعول ته قضا کوي نو دې کې دوه د فاعل ته قضا کوي ضربني وکرمني زیدون وضربني وکرماني زیدان ګوره ضمیر دې تسنیه راوړل په ځکه چې زیدان څه تسنیه وا وضربني وکرموني زیدون وفي المتخالفين متخالفين څه مطلب چې دوه په عمل کې موافق نه وي
ټیک ده کنه مخالف وي لکه ضربت واکرمنی زید نو ګور ضربت څه تقاضا کوي مفعول واکرمنی څه تقاضا کوي فاعل نو برابر نشو کنه عمل کې نو ضربت واکرمنی زیدن وضربت واکرمانی الزیدین اکرمانی تسنیه وروړلې ځکه ضمیر زیدین طرف ته راځي دا زیدین تسنیه ده کنه نو اکرمانی کې والی پم سوي هم دي تسنیه ضمیر ده وضربت واکرمونی الزیدین وان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول دې ځینې ته دویم صورت بیانوي څوم صورت بیانوي او یو کنه دویم صورت بیانوي دویم صورت دا ده چې کچري فعل ثاني د مفعول تقاضا کوي او دغه دوا فعلات د افعال قلوبنا نوي نو پکې دې کې دوی وجه جایز دي سورہ څو وجه پکې جایز دي دوی وجه پکې جایز دي حذف د مفعول هم جایز ده او ازمار هم جایز ده ضمیر وړل هم جایز دي ټیک ده کنه څه شی جایز دي او ازمار هم جایز ده ټیک ده کنه حذف ویل جایز ده زګام چې مفعول ده او مفعول فضلوي مفعول څه فضلوي او حذف د فضل جایز ده حذف د فضل جایز ده ضمیر ویل جایز ده او ضمیر ویل جایز ده دا خبره پکې دا کوي ضمیر ځکه جایز ده چې د ذکر ازمار قبل ذکر نه رسی ٹھیک ده کنه پوشی ازمار قبل ذکر رتبتن نرسی اگر چې لفظ نرسی ٹھیک ده کنه ازمار قبل ذکر کروشیم څه مسله او دویم څه ده دا مختار او بهتر مذهب ده ٹھیک ده کنه او بهتر ویل ده ليكون الملفوظ مطابقا للمراد شی دا ملفوظ مطابق د مراد شي چې کوم کلام مو کړی دا ملفوظ ٹھیک ده کنه ملفوظ د مراد مطابق شي کتاب کې شته په خپل وجه په کتاب کې ذکر ده چې ملفوظ دی مراد مطابق شي څه مطلب دا ده دې له وګورئ مثال د طریقه ما نو کچره دویم صورت وي څه مطلب دویم صورت کچره دویم صورت دا کچره فعل ثانی دا دی مفعول تقاضا کوي او مو عمل دی کفیین په مذهب باندې کوو ٹھیک ده کنه نو فعل ثانی کوم چې د مفعول تقاضا کوي هغه کې دوی وجه جایز دي ٹھیک ده کنه حذف د مفعول هم جایز ده حذف د مفعول هم جایز ده لکه ضربت و اکرمت زیدن کې ضربت یین چې د زید د مود پر مفعول جوړ شي اکرمت یی چې زید د مود پر مفعول جوړ شي وایو مودي چپ مذهب باندې عمل وکړه د کوفیین په مذهب عمل وکړه دا مفعول د چا د پر جوړ کړه ضربتو د پر مو جوړ کړل اکرمتو کې مسرد درې صورتونه جایز دي درې طریقو باندې رفع د نزاع کیږي نزاع ختميږي ٹھیک شو کنه نوغه کې یو صورت خو بالکل ناجایز ده یو صورت ناجایز ده چې ذکر کو مفعول سکو ذکر کو ذکر ناجایز ده ویل تکرار بروشي او دا شوبه بروسي چې کدی شي دا اکرمتو کې مفعول زید ده دینه بل زید مراد وي او ضربتو د مفعول زید نه بل زید مراد وي نو دا شوبه بروسي دا شوبه بروسي نو حذف ناجایز ده او باقي دوه صورتونه جایز دي باقي دوه صورتونه چي دي جایز دي مطلب دا چې مفعول حذف کولای هم شو او حذف کولای ځکه شو چې دا مفعول لا او مفعول فضلوي او حذف د فضلی جایز وي ٹھیک شو کنه نو ګوره په دې مثال کې حذف کړای دا او ضمیر هم راوړل شو ضمیر ما راوړل شو لکه ضربت و اکرمته زیدن کې ضربت یی چې زید د مود پر فاعل جوړ شي اکرمته یی چې مود پر ضربت یی چې د مود پر مفعول جوړ شي و اکرمته یی چې مود پر د مفعول جوړ شي نو مود کفیر په مذهب باندې عمل وکړه ضربت د پر مڅو کړل مفعول جوړ کړل ٹھیک شو کنه و اکرمته هغه کې رفع نزاع پر مڅو صورتونه درې
یو خو ذکر و انا جایز ده ټیک ده کنه بل حذف او بل ضمیر وړل نو حذف هم جایز و او ضمیر وړل نو په دې کې مو ضمیر وړل په دې کې مو څه وړل ضمیر مو وړل او ضمیر وړل ځکه جایز دي چې دې کې اضمار قبل ذکر نه رسی ټیک ده کنه پوښي اضمار قبل ذکر رتبتن نرسی اگر چې لفظ نرسی ٹھیک ده کنه نو اضمار قبل ذکر کرو شیم څه مسله نه او دویم څه ده د مختار او بهتر مذهب ده ٹھیک ده کنه او بهتر ویل ده ليكون الملفوظ مطابقا للمراد چې ملفوظ د مراد مطابق شي ملفوظ د مراد مطابق شي څه مطلب دا ده چې کچره دې کې مو ضمیر رانورو حذف کو څه کو حذف کو نو بیا به یو احتمال پکې روسی احتمال دا چې کېدای شي د ضربتو د پورا دغه زید فاعل ضربتو د پورا هم دغه زید مفعول ده خو د اکرم د پورا زید مفعول نه وي بکر یا امر وغیره وي بکر یا امر وغیره وي نو بیا به نزاع پوتې نشي څه پوتې نشي نزاع پوتې نشي ځکه چې نزاع په صورت کې پوتې کیږي چې کله ضربتو می چې مده پر د زید هغه شي مفعول شي او اکرمتو می چې مده پر دی مفعول شي او چې ضمیر وروړو نو ضمیر په صورت کې نزاع باقی پوتې کیږي ضمیر په صورت کې نزاع باقی پوتې کیږي ویلې ځکه چې د ضمیر امدغه زید طرف ته راځي دا نو پته ولګی دا چې اکرمتم دې زید دې خبره ته کذا کوي چې زید دې مده پر مفعول جوړ شي او ضربتم دې خبره ته کذا کوي چې زید دې مده پر پوه نه شي پیار صحیح حکم صورت حذف او عبارت ترسو بیا تر ما عبارت کې مته چلو عبارت ته وګورئ تاسو عبارت ته وګورئ خی ان كان الفعل الثاني يقتضي المفعول كثير په لساني تقاضا دي مفعول کوي ولم يكن الفعلان من افعال القلوب وذوال فعل دي افعال القلوب نه وي نجاز فيه الوجهان دوی وجه په کې جایز دي حذف المفعول والاضمار حذف دي مفعول یو صورت دادا او اضمار ضمیر رول دویم صورت دادا والثاني هو المختار او دویم څه ده د مختار او بهتر مذهب ده ٹھیک ده کنه او بهتر ویل ده ليكون الملفوظ مطابقا للمراد چې ملفوظ دا مطابق دی مراد شي چې مطابق دی مراد شي او تاسو مو وی چې څه مطلب دی خبره دې مطلب دا ده چې کچری محذب کو نو حذف کې بدای احتمال ورسي چې کې دی شي دی اکرمت مفعول زید نه وي بلکې امر بکر وغیرہ بل څوک وي نو نزاع بالکل ختم شي د سره سبا ختم شي نزاع ختم شي او چې ضمیر وړو ضمیر په صورت کې نزاع ختميږي نه بلکې نزاع موجود وي چې متکلم مقصود ده متکلم څه ده مقصود ده پوه شو کنه په پوه شو به اما الحذف فكما تقول وس حذف صورت تبينوي فعل متوافقين ضربت واكرمت زيدا وضربت واكرمت زيدين وضربت واكرمت الزيدين پوه شو وفي المتخالفين ضربني واكرمت زيدا زيدون ضربني واكرمت زيدان ضربني واكرمت زيدون واما الازمار الضمير ولا مثل تبينوي كما تقول في المتوافقين ضربت واكرمته زيدا غره اكرمته ضمير وړه پکې وضربت واكرمتهما زيدان هما تسنیه وروړي ویلي ځکه چې زیدان څه ده تسنیه ده ٹھیک شو کنه وضربت واكرمتهم الزيدين وفي المتخالفين ضربني واكرمته زيد وضربني واكرمتهم الزيدان وضربني واكرمتهم الزيدون بس تفا